سلامونه احترامات ګرانو کتونکو ګلاب خان شیرپور کیمرامین یاسر خان یقینا چې څوک ګاډی اخلي او دې وخت کې صرف د ګاډو کاروبارونه هغه په دغه حکومت کې او په دغه صوبه کې په ټاپ روان دي پراپرټي په ټپه ولاړه ده نو بارګینونه مباد دي خو باور چې کم دی دا ډېره مهمه خبره ده چې ته ګاډی والو بیا په خپلو پیسو پسې کړېږي بیا به وکالت کې بیا وایي چې یاره ماله خپلې پیسې راکړې بیا یې په کښتونو کوي د دې دپاره موږ تاسو ته مومن بارګین ښایو مومن کار سنټر چې کوم دی دا د شاخ نه واله تنګي په دې روډ په منځ کې دي هر قسمه ګاډي ښه باوري تا ته د هر ګاډي چې کوم دی نو باور درکوي یقین درکوي کم ګاډی اخلي کم قسم ګاډی اخلي په بارګین کې نه وي د بار نه راغواړي نو هر قسمه ګاډي شته دی یو مارګله ګاډی په کې وکتل د هغې 15 लाख روپۍ قیمت دی مارګله چې دا موږ څه موده مخکې ما په 1.5 लाख کې اخیستی و خو په دې ټایم کې چې کوم دی ګاډی ساتلی شوي دي ګاډی څنګه جوړ شوي دي ګاډي ته چې ګورې نو ډېره زبردست لوک ورکوي دا نور ګاډي چې کوم دی نو دا ګاډي دا لږ لږ چلیدلي دي او هر قسمه ګاډي پکې شته دي چونکې موږ له دې ګاډو نومونه چېرته راځي خو به هر حال تاسو ته په دې کیمره باندې ښکاري نو بالکل رابطه کولی شئ په دغه نمبرو باندې دا مې تاسو ته هغه مارګله ښودله ګورئ جي دا مارګله ګاډی دی ډېر زبردست ګاډی دې سره سره چې کوم دی نو دا وګوره جي ویټ شته دی جلای شته دی هر قسمه ګاډی چې کوم دی نو تاسو ته په نظر به راځي او دا ګاډی چې کوم دی بیا په څو دی په 1.85 लाख روپۍ باندې دا ګاډی چې کوم دی تاسو ته میلاویږي دې ته وګورئ جي دا ډېر زبردست ګاډی ډېر ښکلی ګاډی بالکل او دغه شانتي دا دي نو ګرانو کتونکو تاسو ګاډی اخلئ مومن بارګین ته راتلی شئ مومن بارګین یو باوري اداره تاسو ته به په ذمهوارۍ باندې دا کاغذ د هر یو څیز به تاسو له ذمهواري درکوي خدارت ووایي ستاسو نوم څه دی زما نوم دی ضیا د والد صاحب نوم مې دی جانزیب او زموږ بارګین دی په شیرپور بادر خان کلي کې مومن کار سنټر او دې کې به تاسو ته هر قسم ګاډی ډېر په مناسب ریټ میلاویږي او ضیا اکثره چې کوم دی نو په ګاډي کې سړی پیسې تیوالي بیا په خپلو پیسو کړېږي کاغذ په دغه کې فرق وي نو داسې تاسو پیسو ته تجربه د هر قسم شي به ذمهواري د کاغذ به ذمهواري د ګاډي به ذمهواري او په ذمهوارۍ به دلته ګاډی میلاویږي هغه به نه چې تا نه موږ پیسې ولو دوکه رسه وکړو او تعالی موږ ګاډی درکړو بیا کاغذ د ګاډي نه یا ګاډي کې څه بله مسله د هر شي به موږ ذمهوار تجربه یې څومره ده ستا بس تجربه خو مشته دی داسې لږه د حاجي صاحب حاجي صاحب خو ډېره زیات راغو د 2000 نه د ګاډو کار کوي او لکه موږ مناسب ریټ باندې ګاډي ورکوو او دوکه چا څه اوسه پورې چا څه دوکه نه ده کړې خیر تپوس وکړو صحیح کوم ځای نه خلک راځي د پېښور نه راځي د اسلام آباد نه د هر ځای نه موږ په ټک ټاک باندې ګاډي ورکوو او د هر ځای نه خلک رابطه کوي او راځي او اعتماد دې ځکه راځي چې دا نور بارګینونه دي دلته ډېرو خلکو اعتماد دی او په اعتماد باندې راځي لکه داسې یو سړی دی دې کې زما یو ګاډی خوښ نه شو زما بل ګاډی خوښ نو زه چې تا ته ووایم ته ماله بیا ګاډی راغوښتی شي ولې نه هر ځای نه ستاسو چې کوم ګاډی په کار وي موږ ولې راغواړو ورځ دوه ټیم به موږ له راکوو او په مناسب ریټ به یې راغواړو هغه به نه چې یا به 2 لکه ګراني چې تاسو له به انشاءالله پیدا درکړي پرون مې دا ځای کتل نو دې کې د ځای نه خو دی ښودو ځای نه دومره ګاډي راغلي ورځې سودا کېږي او د ورځې خو ډېرې سوداګانې کېږي او ګاډي موږ سره ډېر هم دي هر قسم ګاډی راسه شته او خلک هم راځي او خرڅېږي مخلوم خلکو نه او چا سم اوسه پورې شکر دی دوکه نه ده کړې صحیح ګرانو کتونکو مومن کار سنټر سره یې باندې رابطه کولی شي ضیا وي رورې وي حاجي صاحب وي بالکل تاسو له دا باور درکوي چې کم ګاډي درکو هغې باندې به تاسو خوشحاله یې مطمئن به نو مس رابطو کې ځان له کم قسم ګاډی اخلي په ډېر مناسب قیمت باندې وي لږه وګټه خو تلې وګټه نو دي هغه مالکان چې کم دي اماړه دي او هغوی که دغه روزګار کوي خو دغه روزګار په دې کوي چې باور وګټو اعتماد پیدا کړو او خلک ګاډي رانهوالي چې هغوی پرې خوشحاله وي نو په دې باندې چې کومې نمبر مومن کار سنټر سره یې په هغې رابطه کولی شي